أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. مخکې د مال غنیمت د تقسیم ذکر و چې مال غنیمت د الله په حکم سره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم به تقسیمي. بیا د مؤمنینو د صفاتو او په هغې باندې د ثمراتو ذکر و. دلته نه د جنگ بدر چې اسلامي اوله غټه معرکه ده د هغې ذکر دی، چونکې مال غنیمت چې حاصل شوی و نو هغه هم په جنگ بدر کې حاصل شوی چې بیا په هغې کې اختلافات پیدا شول. لفظ د کما راغی، یو قول دا دی چې دا لفظ کما دا خو تشبیه ده، لکه څنګه چې الله تبارک وتعالی مسلمانان د کورونو نه ووښکل بغیر د ساز و سامان او د اسبابو نه دوی له فتح ورکړله، نو دا فتح ورکول د الله رب العزت بغیر د ساز و سامان نه دا برحق دي. نو دغسې د الله په حکم سره د مال غنیمت تقسیم هم برحق دي چې مال غنیمت د الله په حکم سره به تقسیمیږي. او یا دا علت دی، وجه او سبب دی، لکه نورم بعضی وجوهات راځي رستو. دا وجه او سبب دی چې د مال غنیمت په باره کې د الله رب العزت فیصله غوره ده، دا هغه د حکمت مطابق به د مال غنیمت تقسیمیږي، لکه د الله د فیصلې مطابق چې په هغې کې د الله حکمت دی. ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابو له د کورونو نه وښکل دا د مال غنیمت د حصول ذریعه جوړه شوې وه چې د کورونو نه ووتلل، میدان جهاد ته لاړل، کافرو سره وجنګېدل، نو دو ته مال غنیمت حاصل شو. واقعه د جنگ بدر داسې ده چې سن 2 هجري کې د رمضان په میاشت کې دا د بدر معرکه شوې وه. قریش د مکې د تجارت دپاره یخنۍ په موسم کې به تلل یمن ته، او د ګرمۍ په موسم کې به دوی تلل ملک شام او فلسطین ته. نو قریش ملک شام ته روان شول او 50,000 دینارو مالی تجارت یې ځان سره واخیست او 1.5 اوښان دا یې واخیستل، او دا عهد او دا لوز یې وکړو چې مونږ به دا چې کوم مالی تجارت دی دې کې کومه ګټه حاصل شله هغه نفع او ګټه به د مسلمانانو خلاف استعمالو. او لاړل ملک شام ته. چې کله واپس شلل ملک شام نه، نو الله رب العزت د جبرائیل علیه السلام په ذریعه سره خبر ورکړ چې قریش د ملک شام نه واپس کیږي. صلیخ کسان دي، سردار ابو سفیان دی، دا واپس کیږي. مسلمانانو ته یو دغه قریشو په دې قافلې باندې د حملې کولو یو ترغیب ورکړلی شو، ځکه چې دوی کومه ګټه کړې وه نفع یې کړ ده، نو دا خو به د مسلمانانو خلاف استعمالي. او بل طرف ته د دوی په مسلمانانو باندې تکلیفونه او مصیبتونه هم زیاتو، او دې طرف ته مسلمانانو هم کوششونه کول خپلې منصوبې برابرولې چې کافرو خلاف مونږه طاقت او قوت حاصل کړو، ځکه چې کافرو سره به مقابلې راځي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه جمع کړل، مشوره وکړله چې صلیخ کسان را روان دي، دا تجارت قافله ده، په دوه حمله ورکېدلي دي او دونه مال اخیستل دي. نو 313 کسان ورسره ملګري شول، لکه دا
د کافرو په دې قافلې باندې د قریشو چې کومه قافله وه په دې باندې حمله ورکېدل دوسره مقابله څه ګرانه نه وه ځکه چې هغه خو د تجارت دپاره تلي وو هغو سره د تجارت سامان او هغو سره جنگي سامانونه دومره نه وو او نه د مقابلې دپاره څه سامانونه وو نو بس چې څومره کسان هغه جمع شول هغه کسان لکه لږ سازو سامان سره جنگي لږ سامان یې ځان سره واخیسته یو دوه سورلۍ وي یو څو تورې وي دا یې واخیستل ووتلل چې کله ووتلل د دو د تعاقب دپاره د نیسلو دپاره ابو سفیان ته پته ولګېدله د ابو سفیان جاسوسانو هغو خبر ورسو چې مسلمانان خو ګورې تاسو ته لار نیسي او تاسو نه دا مالونه ستاسو اخلي او کېدای شي چې تاسو یې ووژني نو ابو سفیان یو تیز رفتار سورلی باندې خپل کس ولېږه مکې ته چې لاړ شه ابو جهل ته نورو سردارانو ته پیغام ورسوه چې محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري هغه خو زموږ لار نیسي او هغه موږ سره مقابلې دپاره روان دي دې طرف ته ابو سفیان داسې وکړله چې چونکې دې وخت کې خو د اسلام نه قبول کړی نو د دا لار بدل کړله چې کومه لار باندې مسلمانانو تعاقب کوو دوی نیسل نو دو دا لار بدله کړله اگر که هغه بله لار د دو لرې هم وه اوږده هم وه خو دا لار یې بدله کړه دې طرف نه لار بدله کړله او بل طرف ته مکې ته پیغام هم ولېږه چې مسلمانان موږ نه زموږ مال او دولت اخلي او حاصلوي چې کله پیغام مکې ته ورسېده ابو جهل د بیت الله شریف په چت باندې ودرېد اعلان یې وکړ چې خلکو تیار شئ مسلمانانو سره مقابلې دپاره مسلمانان زموږ د قریشو په لشکر باندې حمله ور کېږي او د هغې نه مالونه اخلي نو ابو جهل 1000 کسان جنگي سازو سامان سره هغه تیار کړل او بدر ته راغلل چې کله هغه بدر ته راغلل مسلمانانو ته پته ولګېدله پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابو نه مشوره واخیستله چې اوس زموږ مخې ته 2 قافلې دي یو قافله ده د ابو سفیان چې هغه تجارتي قافله ده که په 2 حمله ورشللو نو دونه به موږ مال واخلو دا د الله وعده ده او بل طرف ته جنگي قافله راغله د مقابلې دپاره او هغه موږ سره جنګېدل غواړي سازو سامان هر څه ورسره برابر دي که هغو سره موږ جنګېږو نو الله رب العزت د فتح وعده کړې ده که د ابو سفیان په لښکر باندې موږ حمله ورکېږو نو موږ سره د مال وعده ده مال به حاصلېږي که په بدر ته چې کوم ابو جهل قریش راویستي دي کفار راویستي دي په هغو باندې حمله ورکېږو نو د فتح وعده ده او د حضور صلی الله علیه وسلم دا رایه وه چې موږ بدر ته لاړ شو ځکه چې ابو سفیان او د دو ملګرو خو لار هم بدله کړې او دې طرف ته چونکې ابو جهل راغلی و بالکل تیار راغلی و او د هغو په ذهن کې دا وه چې موږ به مسلمانانو باندې نن چړی کوو او بیا به موږ جشن مناوو او جشن مناولو سره به موږ واپس راځو نو بعضې مسلمانانو به تقاضای بشریت دا یو رایه پیش کړله چې ای د الله رسوله موږ خو په دې تجارتي قافلې باندې د حملې د په نیت سره راغلي وو چونکې موږ ځان سره جنګي سازو سامان هم نه دی راوړی سورلی هم کمې دي او میدان جهاد ته چې سړی ځي نو بیا خو سامان هم پکار دی سورلی هم پکار دي او تورې هم پکار دي غش هم پکار دي مقابله کول غواړي تعداد هم کم دی موږ خو په جلدی سره راغلي یو لیکن ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بعضې نورو صحابو تقریرونه وکړل چې موږ به بدر ته ځو او بدر والو سره به مقابله کوو بعضې مسلمانانو د په تقاضای بشریت خپله رایه پیش کړله چې بدر ته لاړ نه شو لیکن بعضې صحابو داسې مشوره ورکړله چې حضور صلی الله علیه وسلم ډېر خوشحاله شو او بدر ته د تللو فیصله یې نافظ کړله لکه مقداد رضی الله تعالی عنہ هغه پاسېد او حضور صلی الله علیه وسلم په مخ کې عرض وکړ ای د الله رسوله ته چې موږ ته څنګه حکم کوي هغه به موږ منو که ته اوبو ته د کوزېدو حکم کوي او که په اوچو باندې د تلو حکم کوي او څومره لرې د تلو حکم کوي موږ به رستو کېږو نه او موږ به تا ته د بني اسرائیلو په شانې دا نه ویو فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون
ته لاړ شه او ستا خدای دې لاړ شي وجنګېږي نعوذ بالله موږ به دلته ناست یو داسې نه ده بلکې موږ به ستا شانه بشانه ولاړ یو او موږ به تا سره ځو چې ته څنګه حکم کوي حضور صلی الله علیه وسلم د صحابو دا مشوره واخیستله او بدر ته روان شو چې کله میدان بدر ته ورسېدل نو مخکې کافر خو مخکې راغلي او کافرو ځان دپاره چې کوم مناسب ځای و د هغې انتظام یې کړی و په هغې باندې قبضه هم اچولې وه د اوبو هم انتظام شوی و هلته اوبه هم وي مسلمانان چې راغلل نو بل طرف ته شګلنه ځمکه ده اوبه هم نشته دی د روژې میاشت ده او ګرمي هم ده نو دو ته دا ځای هم نامناسب و اوبه هم نشته دی ضرورت هم کم دی ګرمي هم ده الله رب العزت باران وورو هغه ځمکه یې مناسب شلله کفارو طرف ته خټه جوړه شلله دو ځان له اوبو هم جمع کړلي د دو دا ضرورت هم پوره شو او په بله ورځ باندې د مسلمانانو د کافرو د بدر په میدان کې دغه وشلله جهاد او قتال مسلمانانو کافرو سره وکړو معرکه وشلله الله رب العزت مسلمانانو ته فتح ورکړله اگر چې مسلمانان په تعداد کې 313 کم کافر په تعداد کې زیات 1000 لښکرو توري وسایل ورسره مسلمانان سره وسایل او توري داوم انتهایی کم لیکن باوجود د دې 70 سرداران د کافرو شي دا مردار شلل او 70 دغه 19 قیدیان کړل نو په دې آیتونو کې د جنگ بدر هغه واقعه ذکر کیږي کما اخرجک ربک من بیتک بالحق لکه څنګه چې ستا رب ته د خپل کور نه وښکلی د حجر نبوت نه یا د مدینه منورې نه ته په حکمت سره وښکلی وان فريقا من المؤمنين لكارهون او یقینا یو ډله د مؤمنانو نه هغه ناخوښ په دې باندې چې بدر ته تلل دا زموږ دپاره دې وخت کې مناسب نه دي ځکه چې موږ سره وسایل کم دي هغو نه خوښوله دا خبره چې بدر ته دې لاړ شو کافرو سره د مقابل شو یجادلونک فی الحق بعد ما تبین تا سره بحث و مباحثه کوله په حق کې چې تا ورته ښه وضاحت وکړو تا ورته دا وینا وکړله چې الله رب العزت خو وعده کړې ده وعده به الله خپله پوره کوي یا د فتح او یا د مال تجارت د ملاوېدلو خو لیکن باوجود د دې دوی داسې وو کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون دوی ته خپل مرګ ښکارېده گویا چې دوی د مرګ طرف ته راښکلي کېږي او ظاهره ده چې یو سړی د جهاد میدان ته ځي او د سره وسایل نشته دی او دشمن مقابلې له روان دي نه د سره توره شته دی نه ورسره غشه شته دی نه ورسره سورلی شته دی او په تعداد کې هم دا کم دي او بل طرف ته په تعداد کې هم زیات دي هغو سره وسایل پوره موجود دي نو ظاهر د انسان ته خپل مرګ ښکاري چې بظاهر خو هېڅ وسایل نشته دی بظاهر خو موږ سره د جنگ دپاره هېڅ اسباب او ذرایع نشته دی نو به تقاضای بشریت د انسان په زړه کې دا خوف پیدا کیږي چې مقابله کول دي خلق زیات دي وسایل ورسره ډیر دي نو دا مقابله ګرانه ده په دې وجه باندې دوی ته دا خبره ناخوښه وه خوښه ورته نه وه میدان بدر ته تلل دا یې نه غوره کول کما اخرجک ربک من بیتک لکه څنګه چې ته وښکلې رب ستا د کور ستا نه بالحق په حکمت سره وان فریقا من المؤمنین لکارهون او یقینا یو ډله د مؤمنانو نه هغه ناخوښه وه لکه بدر ته تلل دا یې نه خوښول یجادلونک فی الحق دوی جګړه کوله تا سره په باره د حق کې لکه بحث و مباحثه وه بعد ما تبینه وروستو د هغې نه چې ښه وضاحت ورته شوی و کانما یساقون الی الموت گویا چې دوی راښکلی کېږي د مرګ طرف ته وهم ینظرون او حال دا دی چې دوی لیدلل لکه دوی ته خپل مرګ ښکارېده چې میدان جهاد ته ځو نو وسایل خو نشته دی دا وسایل نه کېدلل دو سره او میدان جهاد ته تلل دا خبره ډېره ګرانه ښکارېده دو ته تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا